نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد مبارک دی چې بعض زنانې داسې کپڑے اغوندي سنمه د کپڑے وي لیکن په واقع کې دی لسی دي. داسې زنانې جنت له نسی تللی او نو دی به د جنت خوشبو محسوسه کی. نن سبا دا رسم رواج دی چې څومره باریکې کپڑے وي څومره نری کپڑے وي چې څومره ستر کې معلومیږي هغونه په مارکیټو کې ګرانې وي. اکثر زنانې دا شوق کوي او دا فخر بولي چې دا کپڑے دی اغوندي او داسې حالت کې لمونځ کول نه د دې لمونځ قبلیږي بلکې د الله لعنت پر دې زنانه باندې چې د دې ستر معلومیږي او دا پر مانځه ولاړې وي. نو الله جل جلاله دې زموږ او ستاسې زنانې ته توفیق ورکړي چې ښه لباسونه وکړي داسې لباس وکړي چې کوم موږ ته اسلام را ښوولی دی کوم موږ ته نبی علیه الصلوۃ والسلام را ښوولی دی او کوم اسلامي لباس دی دا خپلو زنانو او خپلو لونو ته واغوندي. ځکه چې زنانه سمیږي هغه د پلار پر کور سمیږي چې پلار یې صحیح طریقه سره تربیت ورکړي په کوچنیوالي په اسلامي لباس باندې امر کې او په اسلامي معاشره کې دې ته سبق ورکړي چې هر کله دا د خپل کوره څه واده سي بیا دې ته اسلامي لباس استعمالول اسانه وي. لیکن افسوس دی چې نن سبا د پلار او د مور سره ډېرې کوتاهیانې کېږي. غټه انجلۍ وي باک نه پکوي وایي دا خو لا کوچنۍ ده پروا نه لري برچاکي کالي یې په اغوستې وي لږ سر ګرځي په لمانځه امر نور ته کوي اسکولو ته یې استې وي لیکن اسلامي سبق نور کوي. په ورځ د قیامت د دې زنانې څه پوښتنه کېږي د یوې زنانې د وجود څخه 4 کسانان دوزخ ته ځي. پلار څه پوښتنه کېږي د رور څه پوښتنه کېږي د زوی څه پوښتنه کېږي او د خاوند څه.